بسم الله الرحمن الرحيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. دا سورة العمران دی یوسل فنزاویا نمبر دی. زما ورونو په پاکستان او په افغانستان کې فرقې بیخي ډېرې دي. هر فرقه ابله فرقه کافر بولي، خو مسلمان به هغه سړی چې هغه د الله د قرآن په مطابق فیصلې وکړي. الله چې دی مفتی دی، الله به فتواوې درکوي چې په کوم عمل ته کافر کېږي، په کوم عمل ته مشرک کېږي، په کوم عمل ته منافق کېږي، په کوم عمل سره ته ظالم کېږي، په کوم عمل سره ته ګناهګاره کېږي، په کوم عمل سره ته مسلمان کېږي، په کوم عمل ته متقي جوړېږي، ولی جوړېږي. اوس خبره پر دا درته کوم چې د پاکستان څه شي ډلې دي په هر علاقه کې دا زموږ دي اپشن راواخه، خاص کر دا زموږ اتراټ راواخه. دا زه چې په کوم مسجد کې ولاړ یم، مسجد توحید، زه د خپله ځانه ماشاءالله دا نور مسجدو والا مسلمان نه بولم. هغه بیا دا زموږ مسجد مسلمانانو بولي. دې خوا ته دیوبندیان دي، هغه مسلمانانو بولي، موږ دي مسلمانانو بولي. دې خوا ته محمودیه ده، هغه موږ مسلمانانو بولي، موږ دي مسلمانانو بولي. دې خوا ته الیادیس دي، هغه موږ مسلمانانو بولي، موږ دي مسلمانانو بولي. خوا ته پنجشیریان دي، هغه موږ مسلمانانو بولي، موږ دي بولي. خوا ته سیفیان دي، قادریه والا ملا عبدالخالق سیفی، هغه موږ مسلمانانو بولي، موږ دي مسلمانانو بولي. خو افسوس دا دی چې دا ټولو د الله قرآن پرې ایښی دی. دا آیاتونه دی چیرې ایښي، په کومه چاخته کې ایښي. الله وایي وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون. الله زما د آیاتو انکار نه کوي مګر کافران. کافر څوک دی؟ که هغه دغه عبدالجبار وي، د الله حکم دغه دیوبندیان، پنجشیریان، سیفیان، که تبلیغیان موږ ته پېژني، موږ نه ومنو، موږ کافران یو. اوس زه د دوی کفر درته بیانوم. دغه دیوبندیان عقیده لري چې نبي اسلام د مدینې په قبر کې ژوندی دی، دی اوري. د ده کور والا په دې وجه ارامې دي چې دی د مدینې په قبر کې ژوندی دی. تبلیغیان په دې وجه کافران دي چې هغه وایي د نبي اسلام غټې بولي، کشنۍ بولي، وینې ټوله پاک دي. قادریه والا سیفیان وایي چې نبی اسلام د مرګ بعد هم او په ویښه کې پیر لره یو بل چا لره او راکړلی شي. دغه سیفی ملا عبدالخالق لیکي په خپل کتاب کې التحقیق المختار او لرجل المعتار کې لیکي چې نبی اسلام رالی د شیخ عبدالقادر په خوله کې 7 واره ورتوکل، علي رالی 6 واره ورتوکل. آیا اوس دغه امکان دا لري؟ دا په دې وجه کافران چې الله قرآن کې وایي، سوره انبیا کې وایي، په سوره یاسین کې الله کوم علاقې ما الله کړې هغه دې دنیا له بیا نه دي راغلي. الله قرآن کې وایي چې سړی زه مړ کړم په خاورو کې ختم کوم. په یاسین کې وایي، سوره انبیا کې وایي، سوره اسراء کې وایي، په دا ټولو سورتو کې الله زه تا مړ کړم، ستا بدن خاورې کوم. باید چې موږ ته ټوله هغه کافر مړ شي برته موږ دعا ورته کړو، هغه کافر راشي موږ رښتیا ورسره کوو. باید که ځانونه مسلمانان بولئ، خپل اعمال به د الله پر قرآن پیښوئ. که ځان مسلمان بولئ، د الله پر قرآن باندې خپل عمل پیښوئ. که مسلمان نه یې، بدعتي یې، مذهبي یې، فرقه پرسته او لعنتي یې، بیا ستا خوښه ده. زما ورونو، الله وایي انما ذلکم الشیطان. دغه شیطان څوک دی؟ دا ملا صاحب دی، دا پیر دی، دا هغه دی، دا پلانی دی. یخوفو بیروي اولیاء خپل دوستان. الله فلا تخافوهم، تی مه بیریږه، دا پیر هېڅ نشي کولی، دا ملا هېڅ نشي کولی. وخافوني، الله د ما نه وویرېږه ان کنتم مؤمنین، که یاست تاسو مؤمنان. که مؤمنان یاست الله به بیریږه، الله د کتاب به اټکل بل په چا فیصله نه کوي.
د دې کتابونه پرېږده. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.